السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ټول څنګهوالو وروڼو ته درخواست ده چې کم ځای کې روډ ورانې هغه روډ برای مهرباني ټیک کړئ. ځکه چې په دې باندې بیمار ځي راځي، په دې باندې مړی ژوندي ځي راځي، غم ښادي پې کېږي. دا روډ یو کس دپاره نه دی، یا یو څو کسانو دپاره نه دی، دا روډ د ټولو کسانو دپاره دی چې په دې روډ باندې غور وکړي. بله زما ویډیو کړله د نورالدین ممل د کور ته دغه ځای کې روډ وران دی، د کنډرو کې بر په زرمین د کور لاندې دغه روډ باندې اوبه راغلي دي. په اجران د خوړ کې شګه چې دغه شوې ده، لاندې هغه ډانګیا وړ ده او بر طرف ته شګه ده او لاندې طرف ته روډ تش دی. نو هغه شګه چې هم دغه کوي، لاندې هغه ډانګیا کېده چې هغه ګاډي ښه په اسانۍ پې اوړي. دا یو کس تکلیف نه دی، دا ټولو کسانو ته دا تکلیف دی. او د خلیل له کور ته جومات ته بر د خنبچا د دوکان ته دغه ځای کې دا کېچه چې روډ ده چې دا شی دغه ځای کې کسان د دې څخه تکلیف دی. او کوز محمد زرین ممل د کور ته دغه ځای کې کریم لاله دوکان خواته دغه روډ خراب دی. نو د دې روډ باندې دې خبر وکړه چې ګاونډي دا روډ به جوړول غواړي. بله مسله دا چې دا کاڼی راښویولی دی، روډ هغه تکلیف دی درته دې کسانو ته. ګاډه چې راشي نو بس د بوسو بوج چې راغی نو کمال ښکته واوښتی، غټه مسله ده. نو په کار دی چې دا هر یو راوځي او دا روډ په احتیاط سره جوړ کړي، ښه په رقم باندې بېلکل. نو ښه به وي. بله مسله دا چې هر یو روډ ته اوبه سمې کړل دي. د کلي مشرانو نه دا پکار دی چې په دې فیصله وکړي چې هر ځای کوم ځای باندې اوبه وي هغه په روډونو واړی په خپل خپل ځای باندې ماتېږي. ښه نو د چا چا د کور ته اوبه دي؟ دا د دې دغه چې کوم دی سردار بچل دی کور خواته دي، بیا دې خوا د دې نورمال دی کور سره کوم لښتې دی دې سره دي، کتره دغه چې کوم دی خلیل دی کور خواته هلته دي، بیا دې خوا چې کوم دی یوه چړایم ده که نه چړایي غونډه کته کنده کړله استراخان د کور ته هغه دوکانونه ته نو دې باندې هغه ور ورکړی شي نو ښه به وي. صحیح ده انشاءالله.